د غټ اختر پر ورځ چې کله پاسو نو وختي پاسو او اسه منګه د مانځه سحر مانځه لپاره پاسو نو وختي پاسو او چې کله مونځ کو د سحر مونځ نو د هغې نه پس غسل کول غسل به وکړو او غسل هغه مسنون طریقه چې کوم د غسل په هغه طریقه باندې به غسل وکړو د هغې نه پس په غسل کې د مسواک اهتمام د غاښونو صفایي دا سنت عمل دی نو د غاښونو صفایي به ورسره هم وکړو او بیا به کپړې واغوندو کپړې به څنګه اغوندو که نوي کپړې د ټولو نه بهتره دا ده چې نوي کپړې واغوندو او که نوي کپړې نه نو په خپلو کپړو کې ښې کپړې او پاکې کپړې اغوستل دا هم د رسول الله مبارک سنت عمل دی او چې کله کپړې مو واغوستلې غسل هم وکړو نو بیا خوشبو لګول دا هم د رسول الله مبارک سنت دی خوشبو به ولګو او د هغې سره سره چې ځان هم تیار کو نو بیا به داسې وکړو چې په دغه ورځ باندې د غټ اختر په ورځ باندې د مانځه نه مخکې به خوراک نه کوو د مانځه نه مخکې به خوراک ونه کړو نو اختر مانځه له به لاړ شو د اختر د مانځه نه پس د قربانۍ په غوښه باندې خوراک کول دا بهتر دی لکه موږ دا بعضې خلک دي ته هغه روژه وي دا روژه نه ده لکه په غټ اختر په ورځ باندې خلک خوراک نه کوي تر څو چې قرباني نه شوي قرباني د غوښې نه هغه شروع کړي دا بهتره خبره ده د هغې سره سره چې کله موږ ځان بالکل تیار کو نو اوس به ځو عیدګاه ته عیدګاه ته تلل اول ته مونځ کول دا هم د رسول الله مبارک سنت عمل دی او چې کله عیدګاه ته ځو نو په لاره باندې روان یو پیدل به ځو دا هم سنت عمل دی او چې کله ځو نو په لاره باندې به څه کوو تکبیرات تشریق به وایو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد چې کله مونځ کو نو واپس چې کله راځو نو بیا به لاره بدل کو په خپله لار چې په کومه لار باندې اول تلو په هغه لار به نه راځو بلکې په بله لار به راځو دا هم سنت عمل دی او د اختر مانځه نه پس قرباني کول بیا به قرباني وکړو خو د دې سره سره به موږ څه کوو چې یو بل د اختر مونځ کوو اکثر خلک د اختر مونځ کې یو بل سره غاړې میلاوهي یو بل د خوشحالۍ اظهار کوي نو په دغه ټیم کې د الفاظو یو تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال او بیا د خوشحالۍ اظهار کول صله رحمي پالل د یو بل د رشته دارو سره رشته داري پالل او دغه شان ماشومان خوشحالول او خاص کر د غریبانو خدمت کول دا ډېر بهتر عمل دی خو د دوه خبرو نه به موږ تاسو ځان ساتو یو د فضل خرچې نه به ځان ساتو او دویم دا چې د تکبر نه به ځان ساتو